د ملکن ډیویژن د نور برخو په شان کوزدر کې هم په ملکن ډیویژن کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا انکم ټیکس کسټم په شمول نور ټیکسونو مجوزانه پاس په ضد کې مکمل شټر ډاون هړتال شوی دی. په دې سلسله کې د انجمن تاجران چې مرکز صدر حاجی انوار الدین ادینزی صدر خواجه فیض الغفور او نور بازارونو مشرانو په وینا تاجرانو ته مرګرا چکدرا ګلاباد تلاش خال میدان منډا سمرباغ کامبټ په شمول ضلع په نورو لوی وړو بازارونو کې تاجرانو خپل کاروباري مرکزونه بند ساتلي دي. د هړتال په دوران کې میډیکل سٹورونو هوټلو بارګینونو سبزیانو گاڑو والا هم خپل کاروبار بند کړی و. چکدره بار اسوسییشن صدر اسد خان په وینا چکدره بار کې وکیلان په عدالتونو کې د پیش کېدو نه بایکاټ کړی و. په دې حواله د انجمن تاجران تیمرګر صدر حاجی انوار الدین ملګرو او ادینزی صدر خواجه فیض الغفور او نائب صدر علی باچا وینا ده. الحمدلله مونږه د دې بازار د دې شټر ډاون نه دا محسوسه کړه چې د ملاکن ډیویژن عوام بالکل د ټیکس خلاف دي او دیو د دې متحمل کېدم نشي او زه دیو ته خراج تحسین پیش کوم چې دیو په دومره اتفاق سره چې کوم دی د دې ټیکس خلاف هغوی خپل شټر ډاون چې کوم دی وکړو او دا مکمل شټر ډاون دی او دا تاریخي شټر ډاون دی د اوسه پورې داسې په ملاکن ډیویژن کې نه ده شو. لہذا زه حکومتي وخت دا اپیل کوم چې تاسو دا خلک په دې مو مجبور کوئ چې هغه پر تشدد طرف ته چې کوم دی لاړ شي. لہذا فوراً دې دا خبره منظور کړی شي. زه د تیمرګري د هوټل اسوسییشن پریزیډنټ سید ګل مینوم مې د تیمرګري نن هړتال دی په تیمرګري کې څومره هوټل او رسټورنټ چې دی هغه مکمل بند دي. دا کسټم ایکټ چې کوم دی د دې موږ مکمل مذمت کوو او دا دې بیرته واپس واخیستی شي. چې زمونږ کوم بنیادي مطالبات دي دا د آئین په چوکاټ کې دننه دي. دا زمونږ بنیادي حقوق دی. دا ټیکس چې کوم دی مونږ ته ناقابل قبول دی او زه په دې موقع باندې خپل قام نه دا لاس په دوی به زما سره پورته کوي چې دوی ته دا ټیکس چې کوم دی په ملاکن ډیویژن کې تاسو ته دا ټیکس منظور دی. ټول لاسونه چور کې دا تاسو منئ. د دې دپاره به احتجاجي مظاهرې له راوځئ. په دې روډونو به دا قام کینی. زه حکومت وخت دا خبره کوم چې دا یو نشان دی، دا یو آغاز دی، دا د دې تحریک بنیاد دی او انشاءالله د کشمیر د خلکو په شانتې به دا قام بیا راوځي او د هغې ټول ریسپانسیبلیټي ټول ذمہداري دا به چې کوم دی په موجوده حکومت وخت باندې په موجوده ادارو باندې مهرباني وکړئ موږ د ټیکس قابل نه یو. مهرباني وکړئ دا مسله زموږ ختمه کوي او دا ټیکس په موږ باندې مه راولئ. ولې چې موږ د دې جوګه نه یو، دا خلک د دې علاقې جوګه نه دی. نو زه ټولو اعلی حکامو ته وایم چې باید دا ټیکس ختم نه کړي او که ونه شو نو یقینا دا خو اولنی فرصت دی. بیا به د ملاکن ډیویژن د مشرانو سوات والا سره تیمرګري والا سره ټولو سره به رابطه کوو او ټول ملاکن ډیویژن به د عوامو ته هم درخواست کوو چې تاسو هم راوځئ. دا ټیکس یوازې په دوکاندار نه دی، دا په ټولو عوامو دی. نو فرض کا دا ونه شوه نو بیا به د مست قلندري لکه څنګه چې په کشمیر کې وشوه. د تاجرانو وینا ده چې ملکن ډیویژن پسمانده ډیویژن او کال 1991 کې په پاکستان کې ضم کېدو په وخت د 100 کالو دپاره ټیکس فری زون ګرځېدلی دی. په دې وجه حکومت له پکار دی چې د مقرره وخت پورې د ملکن ډیویژن ټیکس فری زون حیثیت برقرار ساتلو عملی کړي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.